الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد د صلاة العیدین متعلق یوسو خبر دا ضروری. اول عیدین لفظ چه ده دا دا عید تسنیه دا چه دا باب دا عاد یعود نصر ینصرون مشتق ده دا ده معنی دا واپس کېدل، بار بار واپس کېدل ورستا عید ویل کیږي. امام راغب اصفهانی مفردات کې دا معنی کوي چې عید هغه خوشاله ته وایي چې هغه بار بار واپس کیږي. نو عیدین نه مراد عید الفطر او عید الاضحی ده. دې ته عید ځکه وایي چې دا ورځ د خوشاله په عمر کې بار بار واپس کیږي. د عید جمع اعیاد راځي. د سیر کتابونه لیکي چې عید او اختر د هجرت په دویم کال باندې دا مشروع شوی دی، او بعضی دا ذکر کوي چې د هجرت په لومبي کال باندې لکه الفقه الاسلامی کې دا خبره ذکر کړې ده. دارنګه صاحب د سبل السلام دا ذکر کړی د اصحاب السیر په حواله سره چې دا د هجرت په دویم کال باندې مقرر شوی دی. د اختر د منځونو حکم دا دی چې دا واجب دی، او دلیل په دې باندې دا دی حدیث د صحیح بخاری دی. ام عطیه وی امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. مونږ ته امر کړی شوی دی چې مونږه هغه پیغلې جنکې او حایضې زنانه هم د اختر په ورځ باندې مصلی ته راوباسو چې د خیر خبرو ته حاضر شي او دعوت د مسلمانانو ته حاضر شي. حایضې به د مصلی نه ډډې ته کینی. دا دلیل دی چې د اختر مونځ چې دی دا واجب دی. د اختر په ورځ باندې عیدګاه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اختر د مانځه نه مخکې یا وروسته نور څه نفل وغیره نه دي ثابت. لکه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم صلی العید رکعتین لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. بخاری کتاب الجمعہ کی راضی باب الصلاة قبل العید و بعدها کې ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منځ 2 رکعاتو کو، دا غې نه مخکې منځ نه کړو، دا غې نه وروسته منځ نه کړو. البته دومره دا چې سړی د اختر منځ نه فارغ شي او کور ته لاړ شي نو 2 رکعاته منځ کولی شي. لکه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمائی ابن ماجه کی یو روایت راضی په سند حسن سره چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر نه مخکې مونځ نه کو. فاذا رجع الى منزله کله چې بکور ته راغی نو صلی رکعتین 2 رکعاته به وکړو. د اختر په مونځ کې مسنون قرات چې دی مسلم کې راضی او ترمذی کې راضی چې د اختر په مونځ کې مسنون قرات د نعمان بن بشیر رضی الله عنه پر روایت سره راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدینو کې په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ویلې او په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه به ویلې. دارنګه د مسلم بل روایت صلات الکتاب و صلات العیدین کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په سورۃ قاف والقرآن المجید او اقتربت الساعه دا به هم ویلې. د اختر په منځونو کې تکبیرات چې دي دا ټول 12 دي. په صحیح روایتو کې 12 راغلي دي. ابو داود کې، ابن ماجه کې، دارقطنی کې، ترمذی کې روایت راځي د عامر بن شعیب نبیه عن جده پر روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي التکبیر فی الفطر 7 فی الاولى و5 فی الاخرى. تکبیرات په اختر کې ودی په اول رکعت کې او 15 دی په دویم رکعت کې، او قرات بعدهما وروسته به د دې نه قرات شروع کیږي. نه دا تکبیرات به د قرات نه مخ کی وي. دارنګ بل روایت کې راځي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کبر فی العیدین فی الاولى 7 قبل القراءه وفي الثانيه 5 قبل القراءه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدینو کې
په اول رکعت کې د قرات نمخ کې و تکبیرات کړي دي، دویم رکعت کې د قرات نمخ کې 15 تکبیرات کړي دي. دا روایت امام ترمذی وروړي د سند صحیح سره. دارنګه د تکبیرات عیدین چې دی په دې کې رفع الیدین مبارک مرفوع حدیث نه دی راغلی. د ابن عمر یو اثر پکې دی چې زاد المعاد کې امام ابن قیم ذکر کړی دی اول جلد کې، لیکن شیخ البانی رحمه الله وی لم اجده الى الان چې تر اوسه پورې ما دا نه دی موندلې. تمام المنه کې دا خبره کړې ده، ارواء الغلیل کې صفحه 640 کې ویلي. دارنګه امام مالک رحمت الله علیه د دې باره کې وی چې لم اسمع فيه شيئا، د دې باره کې ما څه نه دی اورېدل. البته چې کم خلق په اختر کې د تکبیرات العیدین کې د رفع الیدین قائل دي، ناغه د عمومي روایت نه استدلال کوي چې ابن عمر فرمایي ويرفعهما في كل ركعه وتكبيره كبرها قبل الركوع. نبی صلی الله علیه وسلم په هر رکعت کې او هر تکبیر کې دواړه لاسونه اوچت کړي د رکوع نه مخکې. دا روایت ابو داود کې راغلی، دارقطنی کې راغلی دی او صحیح دی. نو دینه استدلال کوي د عموم نه، خدا سے صریح نص صحیح په دې باب کې نه دی راغلی. واجب خبره ده د احناف نه دا تعجب دی چې احناف دې رفع الیدین ته مستحب وي. احناف وي چې دا رفع الیدین کول دا مستحب دي، او چې کم په صحیح او مرفوع روایات سره او صحیح مضبوط سندونو سره ثابت دي، رکوع تطلو وخت کې رکوع نه سر پورته کولو وخت کې هغه رفع الیدین قائل نه دي. او چې کوم روایتو کې کوم احادیثو کې روایتو کې د دې په اړه کې کوم آثار راغلي دي هغه سندن کمزوري دي. د اختر په منځونو کې د رفع الیدین مبارکي حالانکه دا منی او دې ته مستحب وي، او هغه چې کوم مرفوع صحیح روایت باندې ثابت دي هغه نه مني. بیا خطبه چې دا د اختر د مانځنه بعد د سنت دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، بخاری کې راځي وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبه. ابو بکر رضی الله عنه، نبی صلی الله علیه وسلم، ابو بکر صدیق، عمر رضی الله عنهم دیبا د اختر مونږ کولو د خطبه نه مخکې. ډېر خلک داسې وي چې د اختر د مانځه نه مخکې تقریر شروع کی. دا تقریر کول دا د سنت نه خلاف کار دی. د اختر په ورځ اول عیدګاه ته سړی لاړ شي، اول مونځ کی او د مانځه نه بعد بیا یو خطبه راغلی.